تاسو ټول مشرانو ته درخواست کوم پلار د راخلاصولو دپاره تاسو زموږ سره منډه او جی هغه ته به ټلیفون کېدو چې تاسو ورشئ د دلته د زمیندارۍ کار دی او تا له 25,000 روپۍ تنخوا درکوو ستا کار به کېږي زه دا درخواست کوم چې زما د پلار له ظالمانو نه آزاد کړي دلته موږ ته دا واړه واړه ماشومان یې پرېښودي دي نو د کور خرچې څوک شته او غریبي د دې ماشومانو مدرسه کې خالص خپلې موبایل او دا پوره کولی شو نور د موږ باندې دا د کور دروازې نشته کړکۍ نشته بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو پروګرام تاسو ګورئ زما فرض ستاسو ورور افتخار احمد ستاسو په خدمت کې بیا زه مخاطب یم ګرانو کتونکو دا مهال د تحصیل بحرین مدین فلم په علاقه باندې موجود یم په کوم کور کې چې موجود یم ذاکر الله را سره ولاړ دی د دوی والد صاحب د خوارې خسکې دپاره د سکر سنګ چې کوم دی نو هغې ته تللی دی د هغه ته ټلیفونونه کېدو چې یاره دلته کې راشه او دغه خواري خسکۍ له خپلې مزدورۍ له نو هغه سوچ وکړو چې یاره په سوات کې که موږ وګورو نو کارونه روزګارونه جمع په ورځو کې بیا نه وي نو د هغه الحمدلله 15 تنه لوڼه او 4 تنه زامن ولا الله ورکړي دي نو هغه وایي چې یاره زه به دغه خواري خسکۍ هلته لاړ شم د دوی نه معلومات کوو چې یاره دا واقع څنګه راله او دوی سوال وایي السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته پوره ووایي زما نوم ذاکر الله دی د احسان الله زوی یم د احسان الله ستاسو والد صاحب دی هغه څومره ورځې وشوې چې بېدرکه شوی نن یې 18 ورځ نه چې بېدرکه شوی دی او هېڅ ټلیفون مې واپس جواب نه راغلی دا واقع څنګه راله هغه ته به ټلیفون کېدو او جی هغه ته به ټلیفون کېدو چې تاسو ورشئ دلته کې د زمیندارۍ کار دی او تا له 25,000 روپۍ تنخوا درکوو ستا کار به کېږي نو هغه دلته کې به کله کار و کله به نه و غریبي وه دلته کې زموږ کور هم په ډېرې په مجبورۍ ونه دا کور روان کړل او د دې خو دې په وجې هله په اسانیت نو دې د خپل غریبۍ په وجې تللی او جی نو دی چې د دې ځای نه کم لاړو نو نن تقریبا 18مه ورځ ده دته چې کم ټلیفون به راتلو هغه رابطه بیا ستاسو سره د هغه سړو رابطه شوې ده او جی په چې تاریخ بیا شوي ووایي چې تاسو 30 لاک روپۍ راکړئ او ستا پلار ډېر حالات ډېر خراب دی موږ بند کړلی او یا لکه راشئ تاسو له 1 روپو دغه بندوبست وکړه تاسو ته مې زه وښیم بیا ولته روپۍ راوړم موږ ته ډېر مینه ته موږ خپل پلار د 2 منټو خبرو سره میلاو کړه خو هغه خپل پلار د 2 منټو خبرو سره میلاو نه کړو یکدم موبایل کټ کړو او دا د نن 18 ورځ د موبایل یې بند دی صفر راته 2 پیرې ټلیفون کړی د هغې نه بعد موبایل بند دی ستاسو څو وروڼه خویندې زه مونږ 15 خویندې او 4 وروڼه زما نور واړه ماشومان دي او زه دغه کې د حبیب بینک مخې ته کله شوپړ خرڅوم او کله څه کوم او کله څه کوم د خپل کور خرچه پوره کوم او نور پلار مې نشته زموږ ډېر کار زموږ پلار کوم تاڼې ته تللی وای دی پایار یا څه او جی تاڼې والا ولې پیر نه کټ کوو نو بیا خو ډېر په دغه باندې پیر کټ موږ پسې کسان مسال وکړو ته بیا یې پیر کټ کو او موږ ته دا رپورټ ډایرکټ هلته کې ویستی سکر ته ویستی بیا سکر ته سوال جواب درکوي هغوی راته بیا وویل چې زه به صرف د 2 کسانو ټکټ پرې کړم او نور زه دلته کې څه کارونه نشم کولی وای دلته کې موږ د دې بندوبست نشو کولی وای ستاسو د دې علاقې چې کوم مشران دي ایم پی ایس صاحب یا شرافت علي موږ وینا کړو موږ ته واپس سوال جیب نه راکړی صرف سید حکیم شاه ته نور ډېر شکریا ادا کوم چې زموږ سره لږ دومره منډې والله نور دی والله ژوند ورکړي موږ هم نور ډېره منډه ووایو نو ښه به نور زموږ ایم پی ایس صاحب شرافت علي ته ایم این اے صاحب شاهد علي ته موږ دوی ته هم درخواست کوم زموږ سره لږه ډېره چې څومره منډه کېږي د الله په وجې راته وکړي ډېره مهرباني ګرانو کتونکو د ذاکر الله خبرې اترې تاسو واورېدې چې د دوی والي صاحب دغه خوارۍ خسکۍ لپاره د سن علاقې سکر ته تللی دی د دوی دغه وینا ده چې کله هم زموږ د هغوی سره په اخرني ځل کوم رابطه کېدل نو هغوی په رحیم یار خان کې چې کوم ګاډي والا نه موږ بیا معلومات وکړو نو هغه هلته کې ګوښ شوی دی د هغې نه بعد بیا هغه واپس ټلیفون نه دی کړی د هغه د موبایل نه صرف دوی ته ټلیفون کېږي چې یاره دغه ډیمانډ ورته وي چې 20 لاک او 30 لاک روپۍ موږ ته راولېږئ تاسو د دې بندوبست وکړئ او ځای به موږ تاسو ته وښیو ګرانو کتونکو ډېر زیات غریبوالی دی او زما دغه مشرانو ته وزیر اعلی صاحب محمود خان ته آی جی پی کې پی کې ته نور چې کوم مشران دي تاسو ټول له پکار دي زموږ دغه فرض جوړېدو د دوه اواز جوړ شو ستاسو کوشش تاسو منډه تړله چې په دې ماشومانو باندې ډېر واړه بچي دي او الله پرې رحم وکړي دوی چې کوم والد صاحب دی هغه د دغه ظالمانو د قید نه رهي کړی شي دوی به د ټول عمر له دغه د الله